دا تراویح چې کوم دی دا ډیر زیات اوچت سیز دی، دا سنت مؤکد دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو بعضې خلک هغه د تراویح هم چې کوم دی خلاف دی، د هغې دا کوشش وي چې دا خلک چې کوم دی دا تراویح پرېږدي، او دا سازش د چا دی چې د عبادت نه څوک وباسي، نو دا د کفارو سازش وي. خو زمونږ د مسلمانانو ذهنونو ته هم چې کوم دی دا سازش را ورسي، او زمونږ مسلمانانو ته هم دا خبر را ورسي چې لکه تراویح نشته، یا چې کوم دی تراویح 8 رکعاته دي. نه، تراویح چې کوم دی 20 رکعاته دي. د دې دپاره علماء کرامو ډېر زیات دلایل ویلي هم دي، او زمونږ چې کوم دی په تواتر سره دا خبر را روانه ده چې 20 رکعاته تراویح چې کوم دی دا هر کال مونږ کړي دي، زمونږ مشرانو هم کړي دي، زمونږ چې کوم دی صحابه کرامو هم کړي دي. په دې کې د شک او د شبهې چې کوم دی سوال نه پیدا کیږي. که څوک شک او شبه کوي نو د هغه په ایمان کې به شک او شبهه وي. بهرحال په دغې باندې باس نه کوو، خو دا تراویح چې کوم دی دا ډیر زیات د ثواب سیز دی چې د هرې سجدې په عوض کې دته 1500 نیکۍ ملاویږي، او په جنت کې دته پاره چې کوم دی د سرو یاقوتو نه کور جوړولی شي د دې په عوض کې، او داسې کور به چې د هغې به 80,000 دروازې، او د هرې دروازې سره به د سرو زرو چې کوم دی محل وي، او دغه هر یو محل به چې کوم دی په سرو یاقوتو باندې چې کوم دی مزین کړی شوي وي او ښایسته به وي. نو دا عوض لږ دی چې یو سړی دا عوض په دې سجدو کولو سره چې کوم دی حاصل کی. نو به هر حال چې یو مؤمن بنده د رمضان په شپو کې د یوې شپې منځو کې عبادت وکړي، یعنی تراویح وغیره وکړي، نو الله تعالی دته د هرې یوې سجدې په عوض کې 1500 نیکۍ ورکوي، او دته په جنت کې د سرو یاقوتو نه داسې ښکلی او ښایسته غټ کور جوړی چې د هغې به 80,000 دروازې وي، او د هرې دروازې سره د سرو زرو چې کوم دی محل به وي، او هغه محل به په سرو یاقوتو باندې مزین او ښایسته کړی شوي وي. او بیا چې کله د رمضان المبارک اوله روجه ونیسي روجه دار، نو الله تعالی چې کوم دی دته د دغې روجې په عوض کې چې کوم دی یوه روجه چې کوم دی ونیسي، نو د دغې روجې په عوض کې دته الله تعالی چې کوم دی د دې رمضان نه کوم چې 13 رمضان دی د هغې نه تر دې رمضانه پورې ټول ګناهونه چې کوم دی هغه ورته وبخي، او 9000 فرشتې د ده دپاره د مغفرت او د بخښنې دعاګانې چې کوم دی دا غواړي. او په دې میاشت کې چې کوم دی څوک د ورځې یا د شپې عبادت کوي، یعنی سجدې کوي، نو د هرې سجدې په عوض کې به دته چې کوم دی په جنت کې یوه ونه ورکولی شي، او هغه به دومره زیاته غټه ونه چې که یو په اس باندې سور سړی د هغې د لاندې 1500 کاله مزل وکړي، نو دا سورې به چې کوم دی ختم نه کړي. نو دومره عوض دته چې کوم دی او دومره اجر او ثواب دته په دې روجو نیولو باندې ملاویږي، د شپې په عبادت باندې ملاویږي. دا تراویح په دې رمضان المبارک کې ډېر زیات عبادتونه پکار دي، ډېرې زیاتې سجدې پکار دي چې څومره زیات عبادتونه کې څومره زیاتې سجدې کې هغې عمره به زیات اجر او ثواب ملاویږي.
څومره جنت دروازې کلاو وي د جهنم دروازې پکې بندې وي سرکشه شیطانان پکې چې کوم دی تړلي شوي وي د نیکو یو ماحول چې کوم دی دا جوړ وي او په هر نیکه باندې اجر او ثواب چې کوم دی د نور ورځو په نسبت باندې دا زیات ملاویږي په دې میاشت کې چې کوم دی د هر بنده رزق الله پاک زیاتوي په رزق کې چې کوم دی برکت او اضافه کیږي د هر بنده په زړه کې د بنده چې کوم دی نرمي پیدا کیږي د نیکو سره مینه او محبت او شوق پیدا کیږي د ګناهونو نه چې کوم دی نفرت پیدا کیږي او د خپل رشتہ دار سره او د خپل گاونډي سره همدردی غمخواری او مینه او محبت چې کوم دی دا پیدا کیږي او د هر بنده رزق پکې چې کوم دی دا زیاتولی شي او د رزق قسمونه پکې هم زیاتولی شي ډېر زیات قسمونه د رزق چې کوم دی په دې رمضان المبارک کې راشي بهر حال نو په دې کې الله تعالی په عبادت باندې د بنده نه ډېر زیات راضي کیږي او ډېر زیات خوشحالیږي د دې وجه نه د رمضان المبارک دا میاشت اوله حصه ده نو نور حصه لا پاتې ده نو دا د ځان دپاره غنیمت ګڼل پکار دي چې زموږ نه دا میاشت چې کوم دی داسې تیره نشي داسې په غفلت کې تیره نشي چې ډېر په مینه او محبت سره او په شوق سره عبادت تلاوت ذکر او اذکار دا چې کوم دی مونږ شروع کو چې یو سیکنډ او یو منټ زمونږ نه چې کوم دی ضایع نشي 11 میاشتې مو ښه ازادي تیره کړې ده مثال په طور نو که په دې میاشت کې لږ په ځان باندې بوج راولو په ځان باندې لږه سخته راولو لږ تکلیف برداشت نو انشاءالله دنیا و آخرت به زمونږ او ستاسو دواړه چې کوم دی